نو دا خو یو انسان وګڼه، دی خو انسان و، دله دا پیسه نشته ښې، دله دا عیاشي نشته ښې، لیکن دغه په زړه کې یو درد وګڼه، هغه درد زموږ په زړه کې نه دی پیدا شوی چې بهی زه به خپل اصلاح څنګه کوم، زه به د دې ګناهونو څنګه پاکېږم. شوق نشته او که شیخ چېرته تنبیه وکړله بس زمونږ بیا دا بوت کته پروت دي، بیا زمونږ بوت کته پروت دي، کته خفه کېږئ مه. بهی د اسلام پته هله لګي چې کله شیخ یو خبرې وکړي د هغه د خبرې باندې تاسو امین وایئ یا نه، هغې کې پس و پیش کوئ یا فل فور منئ، هر څه خبره ظاهر شي، بیا زمونږ هغه دعوې ختمې شي. دا د دعوو لار نه ده. ګورئ سړی به عمل کوي هله به پته لګي، څه نه څه به کوي، محنت به کوي، کوشش به کوي، نو هله به زمونږ اسلام کېږي چې اسلام شول بس حسن خاتمه نصیب شله که نه. نو موږ وایو چې هله زموږ خاتمه دې ښه شي ولې کوم به هېڅ نه، دا به کله وشي بیا. او حسن خاتمه خو اصل شی دی که نه، دا محنت چې تکله کېږي اخر کې د الله نه کي یو انسان لاړه مرتد شي، نو څه چل شي دغه ټوله سرمایه خو لاړه ختمه شله که نه. په دې وجه پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی که نه چې یو انسان ښه عمل کوي تر دې پورې چې د هغه او د جنت په منځ کې یو سپخ فاصله پاتې شي، لیکن نوشت تقدیر سبقت وکړي، هغه داسې یو بد کار وکړي الله تعالی ته دم ته مبغوض شي، هغه انسان دم ته ناخوښ شي چې سیده لاړ شي جهنم کې ارتاو شي. هغوی فرمایل یو کس بد کارونه کوي تر دې پورې چې د هغه او د جهنم په منځ کې یو سبق فاصله پاتې شي، لیکن نوشت تقدیر سبقت وکړي او هغه داسې یو ښه کار وکړي چې سیده لاړ شي جنت کې داخل شي. او بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل انما الاعمال بالخواتیم، چې د اعمالو دارومدار هغه په خاتمې باندې دی. نو که زموږ زړه کې جذبه دا وي چې زموږ اصلاح دې وشي، موږ ته حسن خاتمه نصیب شي، نو موږ به هغه کارونه کوو، خپل اقارب رشته داران هغو ته به اوږه کوزو، ګزاره به کوو چې برابر معامله شله اصلاح نه ده. یاد وساتئ دا اصلاح نه ده. ګورئ برابر معامله شله څنګه اصلاح شله، لږ خو به سړي ځان دغه کوي نه، لږ ګزاره خو به کوي که نه. وایي موږ چې نه زما پوزه کټ کېږي، نه کټ کېږي سړیه، تا که خپله پښتو ټینګه کړه بیا درته څوک ښه نه وایي، او که ټینګه دې نه کړه بیا به درته لا ښه وایي، ځکه خلک دم ته خیرخواه نه دی. ګورئ هر سړي خپل مقصد دی، خپل مقصد حاصلې ګویا د بل په اوږه باندې ټوپه کېږدي. نو موږ له الله عقل راکړ دی، فهم راکړ دی، موږ له سوچ سمجھ پکار دی. دا نه ده چې زما خبره د کاڼي کرښه ده بس چې ما ویل دي دغه به کېږي، نه. وګورئ کله چې څومره غټه واقعه ده لیکن دې کې څومره زبردست نصیحت دی پوره امت لپاره قیامت پورې راتلونکي خلکو له، چې کله واقعه افق وشلله حضرت عائشہ رضی الله عنها باندې الزام ولګېد، عبدالله بن ابی سلول چې کوم دی بدبخته الزام ولګاو. اوږده واقعه ده، حضرت عائشہ رضی الله عنها وروستو پاتې شلله او مخکې قافله ووتلله، نو بیا یو صحابي و چې هغه به وروستو چې کوم سامان مامان به چانه پاتې شي نو د هغه به دا ډیوټي هغه به راوچت کړه، مخکې قافلې له به ورسوله. نو چې کله قافله ووتله نو حضرت عائشہ رضی الله عنها یو ځای کې آرام کو، نه مطلب تلیو قضای حاجت له چې واپس راغلل قافله اوچته شوه، کم پالکۍ کې چې هغو کېنول نو چونکې جسم مبارک یې کمزوری و زیات درون نه و، چې کله هغه پالکۍ اوچته کړه نو دا محسوس کړه چې دې کې که څه ام المؤمنین ناسته ده، حالانکې هغه پکې نه وه ناسته، هغو خپل څه ضرورت له تلي و چې راغلل قافله وتل وه. هغو حیران شول چې اوس څه چل وکړم، قافله خو وتلله، نو هغو په ځان باندې څادر واچوه هلته کېناستل چې زه چې کوم کس هغو مقرر کړ دی وروستو چې کوم سامان پاتې کېږي هغه چې اوچتوي چې هغه دې ځای ته راورسېد چې زه یې ولیدم ما به ځان سره بوځي. خیر هغه صحابي هغه ترتیب وکړو چې ویې کتل چېرې څوک دی دلته، داسې تیاره غوندې وه، اندازه ورته ونه شوله، بیا ورته اندازه وشوه چې دا خو ام المؤمنین د حضرت عائشہ رضی الله عنها. نو خپل هغه وښی کېنه او حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي د انتهایي پاکباز انسان وي دا صحابي، وښی کېنه او لرې غوندې شو چېرې ما باندې نظر ونه لګي، او زه بیا بره کېناستم اوښ باندې او بیا دې روان کړو، ما ته یې ډوکتللو نه، دم ته انتهایي احتیاط یې وکړو. لیکن دا و چې هغه منافق چې هغه دا خبره خوره کړله چې نعوذ بالله حضرت عائشہ وروستو پاتې شي، دا خدای خبر چې څه به کوي، خبره خوره شله.
تر دې پورې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو میاشت پورې پریشان و. حضرت عائشہ رضی الله عنها خپل په ځای پریشانه، د هغو پلار حضرت ابوبکر صدیق خپل په ځای، ټول خپل ځای باندې پریشانه. لیکن دا وکنه وی چې پروپاګاندا واخر انسان د متاثر شي، نو څه صحابه هم دینه متاثر شول. هغه کې خاص څوک وي د حضرت صدیق اکبر د ماشه زوی حضرت مستا، هغه بیا کې دي شي پته نه لګي، مطلب دا چې شکوک شبهات پیدا شول چې دا خبره وشله. دې پورې ویم کنه چې رشتہ داری دا تعلقاتو کې به اونچ نیچ راځي، خو چې ټول وي چې زه سیرې ما ځان څوک پاو نیم کیلو نه حسابوي، نو بیا به معامله چلېږي څنګه؟ بیا به معاشره څنګه چلېږي؟ بیا به خاندانو کې اتحاد اتفاق محبت به څنګه راځي؟ هر یو طرفینو کې هر یو دا پکار ده چې لوانتي وګ کوزه کی. لیکن شیطان تاسو کې فل زور لګي کنه، فل چې رسنه څه طریقې سره دور روان کړم. او بیا چې من الجنه والناس شیاطین الانس والجن دا ټول رايوځي شي بیا نو خیر خای خو دې چا بزرګ کې نشته، او که چا خیر زړه په خیر خای وي نو دغه خیر خای سره د شک په نگاه باندې خلک ګوري چې دا به څه مقصد دی پکې خپل، حالانکه دغه څه مقصد دی. نو بهر کله چې د حضرت مستح متعلق ابوبکر صدیق رضی الله عنه معلومه شو چې ښه دومره زما د لور متعلق لکه د په ذهن کې هم شکوک پیدا شول، حالانکه د ټوله نان نفقه خرچ اخراجات کور بار دا ټوله خرچه صدیق اکبر وجدوله، ټوله خرچه ولا کوله. نو وی فرمایله دا نور کار ویلو زه خیر ولدل خودم ته یعنی حیا پکارو، دم ته احتیاط پکارو، سوچ او فکر پکارو چې زما خو ټول اخراجات دمنې دي، غریب دی غربت دی ټول اخراجات یې زوجته دم ته خیال نه ساتو. صدیق اکبر وی زما د قسم کې دینه پسته مې د سر خواله وکړ. انسان وکړه اخر چې دا خبره وکړله بس یوش لري. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پته ولګېده چې صدیق اکبر خدا سے قسم وکړو. نو صدیق اکبر الله تعالی دغه په شان کې آیت نازل کړ چې صدیق ټیک ده کې اوسړي چا سره بد کوي نو کدی بد نه کوي دا خو لازم خبره ده، که خواله نشي کوي نو گنجائش پکې لکشته په تفسیر مظهر کې ده، خو تفصیل زماده نه وتل دي. که فرض کې خواله اوسر نشي ګور بدواله حقوق نه دي، که خواله نه کوي مثلا نو سنه گنجائش ته، لیکن صدیق اکبر مقام وچته. نو الله تعالی آیت نازل کې څنګه دی ولا یأتل الفضل منکم والسعه، تاسو کې چې الله تعالی کوم مالدار کړ دی وسعت فراخي قوت شان شوکت دبدبا هیبت منصب اقتدار نوم ناموري دا ورکړ دا تاسو څه چل کوي، تاسو په خپل طرف چې کوم خیر دغه بندوي. مطلب دا چې صدیق اکبر دا کارونه کوي. نو صدیق اکبر خو ویل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما ګورې زما په لور باندې داسې تهمت او زما د کور کسته دی بارونه دی، زما د ماشه زوی دی خالازاد هغه دا کار کړ دی او زما طرف نه د سره خوالی ته وګوره. هغې نه باوجود د دې خیال نه ساته خو چې آیت نازل شي او بل څه دی فإن عاقبتم بمثل ما عوقبتم، نو وی فرمایل ځکه لږه ډېره که سزا وه لږ خفقان هغه به دې کړی نو ته خو د سر نه موټ کړ شللې چې نه زه ورسره خوارې نه کوم. الله تعالی آیت نازل کړ چې نه داسې مه کوه. نو هغه تربیت یافته و دې پورې ویم مسایل د خلکو هم راځي، مسایل به زمونږ هم راځي، نو چې مونږ کې او په عوامو کې فرق پاتې نه شي نو پوه شئ چې مونږ اخلاص او للهیت مونږ کې نشته، مونږ د اسلام متمنیان نه یو، مونږ دغه نسبت لا جو نه ساته، مونږ خپل هغه ضرور ټینګه کړدا ناړه مټینګه کړدا نه جی. بهرحال انسان دې بتدریج د اصلاح کیږي، اصلاح فکر پکار دی، کوشش پکار دی، کم ځکه چې کمې کوتای هغه لرکول پکار دی، او چې کوم یعنی شیخ ته توجه پکار ده هغه طرف ته متوجه کېدل پکار دی. موږ صرف ذکر اذکار پر شیخ محدود کړ دی، باقی معاملاتونه دینه موږ وخل دی اگر چې زور نشته. اصل خو روحانیت ته اصلاح ده، لیکن وګوره قرآن پاک کې صراحتاً راغلی چې کله ستاسو منځ کې څه خبره پیدا شي
او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته رجوع کوي او چې هغه فیصله وکړه په هغې باندې امین وایي بس ختم. د قرآن پاک کې صراحتاً راغلی دی. حضرت عمر رضی الله عنه په چې کله اسلام راوړ هغې نه وروسته د یو یهودي او د مسلمان نزاع پیدا شوله. نو مسلمان ناحقه دعوه وکړه په یهودي باندې. نو هغه یهودي وي داسې چل دی چې دا شی زما دی، توره ده یا ډال دی یا هر شی چې دی هغه وي نه دا ستا نه دا زما دی. نو هغه ورته سړو فیصله په چا کوځئ چې ستاسو په پیغمبر باندې فیصله وکړو صلی الله علیه وسلم. مسلمان خوشحاله شي بس خوش لګه نه چې زمونږ پیغمبر خواله راځي خو ما ته به کشی وي که نه دا ورته پته چې خو پیغمبر دی کشی کله ولی شي څه وایې ته. نو موږ وایي چې موږ چا سره تعلق پیدا شي که نه دی ما له کشی وي. نه 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 په دین کې دا نشته. دنیا کې کېدی شي، دنیا کې کېدی شي خو دین کې نه. دین کې داسې نشته چې څوک په حق مني دی هغه په حق کې به فیصله کېږي، هغه ته به وینا کېږي. نو بهرحال چې کله فیصله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وکړله د مسلمان خلاف لاړه. یهودي په حق کې فیصله وشله. چې کله دغه په حق کې فیصله وشله مسلمان ډېر زیات خفه شو چې خو زه مسلمان یم، زما د مسلمانۍ نه څه خیر شه. اوس هغه موږ په ځان مطابق کړو چې زه خانقاه ته ځم، زما 10 کاله وشو، د ده بل 15 وشلو، د ده 14 وشلو، زما 20 شي دي. نو ما کې دغه څه فرق دی؟ نو آیا موږ دلته چې تګ راتګ کوو یا مثلا سړی د مبلغ شه تبلیغ کې ځي هغوی زما 20 کاله وشو دي، بل ته اوس خو دی اوس بردي شه دي 8 کاله وشلو 15 وشلو، زمونږ فیصله خو دي زما خلاف وشله. هلکه زمونږ دا تبلیغ، زمونږ دا مرکز، زمونږ دا خانقاه، زمونږ دا دین آیا دې کارونو لپاره دی چې زه به دا شی بیا څرګندوم، د دې څیز احسان به کوم، دا شی به ظاهروم چې چونکې زه زوړ یم لہذا فیصله زما مطابق؟ نه نه داسې نه ده. نو بهرحال چې کله فیصله وشله مسلمان خفه حضرت عمر پسې راغی. دې مسلمان څه وي یاره داسې چل دی. دې تپوس یې وکړو چې ته خفه یې خپل په دې فیصلې؟ یاره خفه یم وي. یهودي ورته ته خفه یې ستاسو پیغمبر فیصله کړې ده؟ وایي زه خفه یم. وایي داسې چل به وکړو زه چې زه عمر خواله، یا دې مسلمان وي چې زه چې زه عمر خواله وي هغه به فیصله وکړي. وایي زه بالکل یهودي وي بالکل بالکل چې کوم ځای کې ته وایې زه وي چې حضرت عمر رضی الله عنه ته اطلاع میلاو شي چې داسې 2 کسان راغلي دي څه فیصله ده چې راووته وایي څه چل دی؟ نو یهودي ورته وایي زما د ته په منځ کې جګړه وه د دې خبرې او موږ پیغمبر عربي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته تللي وو، هغو زما په منځ کې فیصله وکړه، فیصله یې زما په حق کې وکړله، ولې دې مطمئن نه دی موږ ستا خواته راغلو، ته فیصله وکړه. صبر زر اعظم کوم نه لري، لږ صبر زر اعظم. چې دننه کور ته لاړ تورې راړله چې غر شه که چې کوم هغه مسلمان دغه دا سر یې ورته وي د عمر به دا فیصله وي، د عمر دا فیصله ده وي. بهرحال عرض مې دا کوم چې موږ خو دا واقعیت اورو که نه، حضرت دې فرمایل کومه واقعیت تاسو ولوسته، د قرآن پاک یو آیت تاسو ولوسته، یو حدیث تاسو ولوسته واورېده، یو ملفوظ واورېده ولوسته، د هغې رنګ په ځان کې وګورئ. دا آیت، دا حدیث، دا ملفوظ معنی څه مطالبه کوي، څه شی غواړي، بیا یا آیت د هغې په رنګ کې زه رنګ یم که نه، ما کې دا شی شته یا نشته، هغه شی به سړی ځان کې پیدا کوي. که د هغې حدیث، د هغې تفسیر، د هغې آیت، د هغې ملفوظ تعلق عقایدو سره د عقیده هغسې جوړه کړه، که د هغې تعلق قال سره د قال هغسې جوړ کړه، که د هغې تعلق حال سره د حال هغسې جوړ کړه، که د هغې تعلق عمل سره د عمل هغسې جوړ کړه. دا اصل شی دی. په عقایدو سره دی عقیده دی هغسې کړه، که حال دی حال دی هغسې کړه. نو دا واقعیت دې لپاره نه دي چې موږ وایو دا زبردست کار وشي ماشاءالله ماشاءالله زه به پکې عمل کوم. دا واقعیت خو موږ سره هم را روان دي، یعنې پېښ شوي دي او آینده به پېښېږي. نو دا شی به سړی مخې ته ساتي. نو عرض مې څه کوو چې حضرت مصطح مطالعه کې چې قسم وخوړ الله تعالی آیت نازل کړ. نو صدیق اکبر ځکه آیت نازل شي که نه مقام والا کسو، لیکن زم چې یو سړی خانقاه سره ربط دی، تبلیغ کې هغه روان دی، دا زموږ خاص یعنی کارونه دي که نه، جومات دی مطلب مدرسه ده، دا څلور ځایونه دي که نه. چې دې سره یو سړي تعلق دی او د هغه په معاملاتو کې د هغه یو نزاع ده، یو معامله ده، معاشرت کې یو خبره راغله،
د هغه او د بار چې کوم عام کس دی چې هغه نه چېرته په دې دین پوه شو، نه یې چېرته جومات ولیده، نه د مدرسې مخې ولیده، نه چېرته تبلیغ کې لاړ، نه چېرته خانقاه کې لاړ، د هغه معامله او زما معامله برابر شله، نو په ما کې باقي فرق څه پاتې شه؟ بیا زما دا تګ راتګ ګویا دا بېکاره شه که نه. زه به خپل عمل سره ښیم، کردار سره به ښیم چې واقعي زه دې ځای ته ځم، الحمدلله ما باندې د دې که 100% نه دی، کم از کم دا 30%، 40%، 50% دا ما باندې اثر دی. ولې هغه اثر موږ وویلو بیا. نو بهرحال صدیق اکبر خو صدیق اکبر و، د هغه متعلق الله تعالی آیت نازل کړ تر قیامته پورې وچلیږي. وی فرمایل داسې مه کوه. صدیق اکبر څه وایي چې زما متعلق آیت نازل شي، الله تعالی زما مدح کړده. وی بالکل ستا متعلق یې ویل دی. معمولی سړی خو نه و که نه صدیق اکبر، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم گویا مرادو، حضرت عمر هم مرادو، لیکن دا و چې صدیق اکبر رضی الله عنه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په رنګ کې رنګ شوی و، مایت خاصه ورته حاصلو چې څه سوچ او فکر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حق به د صدیق اکبر و. تاسو ته تاریخ ولولئ که وزګار یې که نه وزګار، سیرت ولولئ، نور دا خبرې ولولئ، تاسو به محسوس کړئ چې کومه فیصله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل ده بعینه اکا د صدیق اکبر په زړه کې به وه. د نورو صحابه به بیا له خبره وه، لیکن هغه به چې نه دقه ټیک ده او واقعیتا هغه به ټیک وه. دا مایت ورته ځکه حاصل شي چې مسلسل سفر کې و سره، یعنی مسلسل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره و، هغه خاص مایت ورته حاصل و. شاله نظر ته به جدا شته او چې داسې تعلق شي که نه شیخ سره، نو بیا شیخ که غواړي نو دا مرید بیا نشي هېرولی. نو کانه زمونږ حقه دی د بټلو هغه چې ګورې زما حصه دې ما ته میلاو شه، نه ما لیدل دی، نه یې زه پېژنم، نو زمونږ حقه کانه ده. یاره جي زه ګورې بېد شیم ښه بالکل ماشاءالله هېڅ به نه کوم هېڅ به نه کوم، وګورې ته څه چل کوه ما ټیکه اخیستی دی ټولو د ځان لاریانې مه کوه. حکیم المت رحمت الله علیه فرمایي خلک وایي چې پیر به موږ بخي وي، هغه وایي موږ باندې خپل د بخښنې غم دی، تا به څه وبخوې. که واقعیتا شیخ وي نو هغه زړه به دا وي، جذبه به یې دا وي چې وایي زما اسلام وشي او د دې نورو اسلام وشي. خو چې بهرحال مایت خاص شي که نو بیا په زړه کې کښېني، نو موږ په زور باندې چې موږ خپل په زړه کې کښېنو نو داسې نه کېږي، تکلفا نه کېږي، عمل سره به کېږي. د شیخ تعلیماتو باندې عمل کې ګوره چې شیخ په نگاه کې دغه په قلب او قالب کې دی بیا ناست دی که نه، هر ځای کې به ورته بیا یادېږي. د دې متعلق پرون مې دا خبره هلته کړې وه. هغه څه ده چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم معراج شریف ته تلل، اوږده واقعه ده مخکې بیان شوې ده، کال دوه مخکې بیان شوي، اوس معلوم هېره شوې ده. چې کله مسجد اقصی نه روان شول نو بعضې وایي چې دا براق چې دا مسجد اقصی پورې و دغلته پاتې شي، بعضې وایي نه چې دا براق یو حده پورې تل دی، کوم ځای پورې چې جبریل امین تللی و دغه حده پورې دا براق هم تل دی، او چې کوم ځای کې جبریل امین وایي چې بس اوس زه په مخه نشم تللی، براق هم دغلته نه واپس شي. بعضې وایي چې نه کته نه الله تعالی چې کله مطلب مسجد اقصی نه د اسمانونو سفر شروع شو نو رف چې کومه پارچانګي وه سیډۍ وه دا ولګېده. او بهرحال دا زه چې خبره کوم دا بله ده چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم جبریل امین سره روانو دغه ځو چې هغه خاص یو ځای راغی، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم شان ته وګورئ کوم دا اسمان ستوري نور دا هر څه لاندې پاتې شول او پیغمبر صلی الله علیه وسلم بره روان دی، سدرة المنتهی هغې نه بره شول. بس جبریل امین وایي چې اوس نه کېږي، جبریل دا څنګه چل دی دم ته سفر مونږ وکړو، دا عجیبه ملګرتیا وه، ته ما پرېږدې اوس یوازې. یاره جي که یو سر یې و یو ویښته برابر مخکې کېږم سوځمه وی زما کې دم ته تاب کم ځای کې دی، بس تاسو جانئ ستاسو رب وي. جبریل امین واپس شو، الله تعالی ته وفرمایل زما حبیب صلی الله علیه وسلم پریشانه کېږه مه وي، راځه وي زما د اسماء حسنه ورد کوه، دې نه به سړی جوړېږي په مخه به را روانې ته وي. اسماء حسنه کنه د الله تعالی چې کوم نومونه دي، یا الله یا رحمان یا رحیم یا ملک یا سید اخره پوری چې دي، بس د دې ورد کوه بس سړی به جوړېږي په برابر راځي ته. نو دې پورې چې کله مایت خاص شي تعلق خاص شي نو بیا د انسان سړي ته هر ځای کې یادېږي، که هغه مرید دی که هغه زوی دی که هغه شاګرد دی که هر څوک چې دی، خو چې تعلق ورسره خاص شي نو موږ تعلق خاص هم غواړو او کوم څه نه،
چیرې چې بس چې ګوره موږ یې نه کوي ته یې کا شیخ تا بنیر یا ته یې اسمه کوه ته د تعلیماتو نافرمانۍ سره غیروا دغه خبره نه منلو سره غیروا هغه ته دعوی سره چې ما مې راو نو څنګه به تا یادې څنګه به تا یادې ته به هغه یادې نو البته بیا یاد دغه په یاد کې راځي کنه بهرحال صدیق اکبر رضی الله عنه چې کله روان شو نو په زړه کې یو خیال پیدا شو څه خیال پیدا شو چې زه خو یوازې روان یم یوازې مې یوازې کاش په دې موقع باندې ما سره صدیق اکبر وي کاش په دې موقع باندې ما سره صدیق اکبر وي همیشه ما سره هر سفر کې دی خو یا خدای اسمانونو سفر دی الله که ما سره هغه چرته نو حضرت فرمایي چې دا د انسان عام فطرتو ماده فرض کې سړی چرته آوټینګ باندې لاړ سیل لاړ یا مثلا اجتماع لاړ یو دینی پروګرام الته لاړ علما دي صلحا دي دغه زیارت لاړ او مثلا 2-3 کسان لاړ یو پکې لاندړ د ضرورت په وجه مجبورۍ په وجه نو چلته سړی ورسې هغه ماحول ویني نو بیا سړی په زړه کې یاره کفلانې موږ سره ډېره خوند به کړی نشته څه چلو کې هغه به ډېره مزه به کړو وي هغه هم دا نظاره کتلو دا موږ وایو داسې که هر سړی دا وایي مثلا ټولو کې غټ سفر او عاشقانه سفر حج دی عمره ده یو سړی عمرې له لاړ حج له لاړ نو چې کوم د هغه قریبي ملګري دي یاران دوستان رشته داران هلته بیا یادې یاره فلانې که موږ سره وی کړم دې سفر به ډېر خوند کړی دا نظارې دا مزې دا چرچې به هغه لیدل وي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سو فرمایل کاش که صدیق اکبر دې موقع باندې ما سره وي خو بهرحال نشته هغه خو په مکه کې دی زه را روان یم یو ځای ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورسېدل چې کله ورسېدل نو الله تعالی طرف نه ته آواز وشو څنګه چې د الله تعالی شان سره لایق دی کیف یا محمد ان ربک یصلی اے محمد صلی الله علیه وسلم ودرېږئ یعنی لږ توقف وکړئ ستاسو پروردګار ستاسو طرف ته رحمت سره متوجه دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کله د आवाज ما باندې ولګید نو ما داسې ایسته ورته کتل ایسته ورته لږ تېز شلم مخې ته لږ شاته واپس شلم یعنی کله یو طرف ته کله بل طرف ته لږ ساتله چې د आवाज ولګید جو زه یعنی دائیں بائیں آگے پیچھے یعنی څه مطلب وی فرمایل د आवाज چې کله وشو کیف یا محمد ان ربک یصلی وی د आवाज داسې ولکه صدیق اکبر چې ماته وی دغه आवाज وی نو یا الله تعالی ماته وی چې زما حبیب صلی الله علیه وسلم پریشان کېږم ستا په زړه کې د صدیق اکبر متعلق یو خواهش پیدا شه یو خیال پیدا شه چې هغه ما سره وی نو ما چې خپل د حبیب دا ارمان په دې ذریعہ پر کوم ما دا کلام تاسو د صدیق اکبر په جبه کې وکوي دغه په لهجه کې متا ته وقف یا محمد ان ربک یصلی دا په څه بنیاد دا خبر ما سره وکړه چې تعلق خاص شي کنه بیا داسي کینی هغه موقع وګوره الله تعالی زیارت کې د عجایب او غرایب الله تعالی هول لیکن التم صدیق اکبر یې رنک دا ولې هغه خاص تعلق ورته حاصلو مایت خاصه ورته حاصلو بیا سړی نه یریږي نو موږ کوو هیڅ نه وایي چې ما یادوي نو ګورې داسې یاداشت نه کېږي والله علم دا خبره ما څه نه کوله واقع څه چې داسې مقام یو نو دغه متعلق الله آیات نازل کړي که تاسو چې زمونږ متعلق به نازلېږي داسې نه کېږي ګورې ښه چې یو شیخ ته به الهام کېږي القا به کېږي چې ګوره دا مرید دی پوه کوي نه که موږ کې څه شی وجو کېدي چې الله رهنمایي وکړي د شیخ په ذریعہ یا په خپل ذات باندې الله تعالی دغه انسان راهنمایي وکړي عام ګورې نه نو بهرحال حضرت مصطح څومره یعنی خوالي ورسره وشله او هغه مخې نه څه چلو کړو صدیق اکبر خو آخر انسان و په زړه کې راغله چې ګوره ده سره به زه خوالي ونه کړم خو چې کله د آیت نازل شو د الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایل وي صدیق اکبر ستا متعلق آیت نازل شي تاسو ویلي بیا وجي د مصطح ډېر بد کړتي وي نورو چې هر څه وي لیکن دله داسې نه و پکار ده ولې دا سوچ او تصور وکړو د سره ما دا خوالي کړ دي دم ته د خرچ خراجات هر څه په ما دي خدای کې عزت کوي لکه عام چې موږ وایو نو دله دم ته خو خطاب پکار وکړه لیکن پیغمبر صلی الله علیه وسلم ستا متعلق آیت نازل شي داسې مه کوه وي زما متعلق ویاو نو ګوره هغه غصه هغه جذبه هغه پوښتو بالکل ختم کړله
زمون که فرض کې داسې الله دې نه کې سنزا پیدا شي او موږ ته څوک د قرآن ټکی وي یا حدیث نو موږ زه دا نه منم موږ باندې خپل هغه پښتو هغه جاهلیت ناړه مدم ته غالب شي چې زه دا نه منم او چې دا دې ځان نه منم بیا خو د ایمان ملړ بیا ایمان ملړ نو په دې وجه عام مشایخ صوفیا دا فرمایي چې دا څه کس اړو بیا د قرآن او حدیث ذکر مکاو اسی تلقین ورته وکړه ځکه چې دې کافر کیږي نو کفر ته مرسو نو صدیق اکبر رضی الله عنه سو فرمایي چې زما متعلق یا بالکل ویدي تاسو گواه اوسئ مخکې مې سره فرض کړئ که د 100 روپو حواله کوم اوس به ورسره د 100 روپو کوموي بالکل بالکل بس ته زما وي بس ما چې کومه پښتو هغه ختم نو مطلب دا و چې رشتہ دارۍ کې تعلقاتو کې رخنه برازي کمې برازي لیکن وآت ذا القربى حقه من عمل سوکي ويدرؤون بالحسنة السيئة من بعمل سوکي دا الله تعالی مو باندې د حقوق متعین کړ دي رشتہ داران دي گاونډیان دي اقارب دي نږدې اقارب دي دلري اقارب دي په لارې سفر کې سړی چا سرزي هغه ماده والصاحب بالجنب والصاحب څنګه دي وګد آیت ده نه دي نشاته بل سره والجار الجنوب داسې الفاظ دي پورا تفصیل دي هر یو جدا جدا بیان شوی دی مقصد مې څه چې دا حقوق به موږ ادا کوو کنه نو موږ حقوق نه ادا کوو ذکر له زور ورکړ دي د الله تعالی عبادت کې سرګردان یو الحمدلله دا یو غټ صفت دی چې دا حاصل شي لیکن موږ دغه کې ځان محدود کو نو ګره بیا زموږ اسلام نه ده شوی او نه موږ دې باندې فلاح او نجات یعنی او موږ دا ناممکنه خبره ده چې په دې باندې زموږ نجات وشي نجات په پس کېږي چې موږ حقوق وپېژنو د حقوق پاسداري وکړو او ځان کې لږ نرمي پیدا کړو ځان کې نرمي پیدا کړو سل من قطع من عمل وکړو چې چا سره تعلق ختم شي د هغه سره تعلق برابر کړي څوک موږ سره زیاتې کوي چې هغه سره موږ خوالي وکړو ما باندې ظلم کړ دی چې زه هغه معاف کړم څوک مال شي نه راکوي چې زه هغه له ورکړم الله بیا کار کېږي ګورئ کنه ګورئ زباني جمع خرچ خبرې دي بس خیر دی چې وشله دا امتحان راشي الله طرف نه راځي مسائل پیدا شي او چې موږ بیا لکه قرآن او حدیث او شیخ او بزرگ عالم چې دغه تعلیمات مخې ته کو بس او زړه بیا یو بل سره تعلق مضبوط کو بیا د الله تعالی شکر ادا کو صلات شکر وکړو چې الله شکر دې یو امتحان یا وازمه خوږه کې الله موږ خیر خیریت سره ووتلو نو دا سره په اړه عرض کوم چې موږ دې څه زموږ غور او فکر نه نور خبرو ته ستې سوچ لیکن دې طرف ته زموږ سوچ نشته نو هغه بنیادی وجه څه ده چې زموږ شیخ سره او هغه نسبت سره هغه تعلق نشته د ژبې شته زبانی شته حقیقت کې نشته یو سړي حقیقت کې دغه تعلق پیدا شنه خو ټول سره شیخ ته حواله کیږي چې تا چې څه وکړو نو بیا په پریشانی کوم ځکه یو پریشانی نه او شیخ سره تعلق کله پیدا کیږي چې دا رب مضبوطی شیخ سره تګ راتګي نو بیا به تکلفي پیدا شي او چې به تکلفي پیدا شي بس خبره به سمه ده خواجه الحسن مجذوب رحمت الله علیه واقعا مخکې ظلما ذکر کړو وګڼه د حکیم علمات خاص خدام مو کې خدمت په ولاګاو نو یو ځل داسې چلو شو چې حکیم علمات په پابندي ولګوله څه پابندي په ولګوله چې خبرې نه کوي خبرې باندې کوي خبرې باندې عام محفل کې د عام مرګورو په نسبت به خواجه الحسن مجذوب رحمت الله علیه ډېری خبرې کولې بے تکلف ہو لیکن بے تکلفی په سوجه پیدا شو واسه خو نو بے تکلف شاره یو سړی دی راځي اړم شي چې کوم مرتبه خلفای راشدین څلور ته حاصل او باقی ته نو وکنه دغه خپل یو مقام ولیکن هغه مقام هغه څنګه هغه ته ملاو شو دغه مجاهدی هغه کې دخلو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ناس ته ولاړ دی هغه په خاص دخلو ډیر وخت وسره تیر کړو نو هغه کیفیت هغه بے تکلفی او بیا حاصل شول نو خواجه عزیز الحسن مجذوب رحمت الله علیه باندې حکیم علمات سے پابندی ولګوله څه پابندی ولګوله ولاله چې ته غره خبرې باندې کوي خوب باندې کوي خبرې باندې کوي خبرې باندې کوي هغه باندې خو چې قیامت او د سیر زما خبرې نو کوم به وسو کوي او په کې اشعار ما ویل
خبرې اترې به وکړي چې بار نه وسوک میلمه راغی د هغه استازی د هغه منځ واسطه رابطه به هغه کوله چې دې دا وایي دا وایي دا چل کوو دا چل کوو دا کار د هغه پابندي پې ولګېده. مقصد یې څه و؟ اصلاح مقصد و، تربیت مقصد و. نو چې کله ورته دا وایي چې ته به خبرې نه کوې، کم از کم څلېښ ورځې به ته خبرې نه کوې، بالکل مجلس ته به راځې، ناست به یې، خبرې به اورې، خو ګورې نورې خبرې ګوف به نه کوې خولې نه. نو هغه عاشقان وو که نه، اوس که موږ باندې داسې پابندي ولګېده بیا به څه چلي؟ اوس خبرې زه نو څه ګونګې یم، دا بوکه به مې اچولي، څه کنځل درته کوم چې خبرې مه کوه، که زما دا خبرې نه مې کنځل لګي نو موږ بیا ځان له توجیه کوو که نه. د اصلاح فکر خو بیا نه موږ خو وایو چې اصلاح زما په طبیعت وشلې، داسې به نه کېږي. بس د هغه کوڼه خبره یاد ساتی بیا نو به کچلي. او چې کله پې پابندي ولګېده نو دې کې حضرت دوه اقوال بیان کړي وو. یو مشهور کوم چې عام ټولو اورېدلی هغه څه دی؟ څلېښ ورځې پابندي وجې چې خبرې به نه کوې. وګورئ دې ته تربیت وسوي، دا یو نه وي چې ته خانقاه ته مه راځه. دغه موقع منې دو ته څه وي چې خانقاه ته راځه، مجلس کې کښېنه، پوره پروګرام هغې کې شرکت کوه، خو خبرې بند. هغه وي ټیک ده که نه، هغه داسې نه وي چې یاره زه خبرې ما بند ولې زه به دغسې ناست یم زه چې ولاړم بل ځای ته ولې نه ځم، خبرې به کوم، خبرې به اورم، نصیحت به کوم خلکو ته، هر څه به کوم. نو دا د بعضو باندې د دې مرضیکان د باطوني خبرې ډېرې کړي نو الله والا پې دا پابندي ما ولګوي. چې کله څلېښ ورځې تېرې شوې دی به ته راته به، خو چې څلېښ ورځې پوره شلې نو حکیم الامت ورته وفرمایل ستا ورځې پوره چله پوره وشله. هغه وایي چې زما څلېښ ورځې پوره دې غاړ ته دو شمارلې، هغه ته حکیم الامت صاحب به هم ورځې شمارلې، کنې هغه باندې څه دغه سختي وه چې ورځې وله شمارلې، خو تعلق ورسره خاص و که نه، صرف ظاهر کې ځان انجان که، ځان یې ناشنا که، د زړه توجه وه ورته. خو چې څلېښ ورځې پوره شلې چې راغی کېناسته شروع شو لګیا دی. حکیم الامت رحمت الله علیه ومسکلیا سړی وي د څلېښتو ورځو هغه زور دی په یوې ورځه کې وخت کوي، په یوې ورځه کې دم ته خبرې وي یاره جي بس ډک ډک وم تاسو پابندي لګوله، اوس خو پابندي ختم شوې ده. نو دقې سره متعلق بله واقعه ده، دقه ده، لږ هغې کې فرق دی چې کله پې پابندي ولګېده چې ته به خبرې نه کوې نو یوه ورځ تېره شلله، بله ورځ تېره شلله، درېیمه ورځ راغلله. چې کله درېیمه ورځ راغلله نو حکیم الامت رحمت الله علیه به دا ترتیب او عادت مبارک یو چې د تهجد وخت کې به خانقاه ته به راتلل. نو حضرت خپل د کور نه راووتلل، لږ تیاره وه، لاټین ورسره لاس کې و، ورو ورو راتلل. نو خپل چې کومه خاص حجره وه، کمره وه خانقاه کې، هغې کې دننه کېدلل. خو چې څنګه هغې کې دننه کېدل دا لاټین ورسره لاس کې و، جو سیسي سره ټکر راغلی، جو کړنګ شو، کړنګ باندې چې لکه یو شي چې مات شي، د شیشې څه شي و کړنګارې شو. حکیم الامت وایي انا لله و انا الیه راجعون، چې سیسي له ملته راواچوله. دا لاره کې چې څه شیخ یو ما سره خو لاټین و خو ما ونه لیده. مطلب د بعضې څیزونو سړي یعنی دا خیال نه وي، تصور کې نه چې دې ځای کې به دا شی پروت وي، نو اگر چې هغه شی غټي خو بیا هم دې سړي ورته توجه نه وي. نو په دې وجه حکیم الامت لکه لاټین لاس کې و، لیکن دې نه باوجود ورته احساس ونه شو چې مخکې څه شی پروت دی زما سره لته ولګېده، خو چې کړنګ شو، کړنګارې شو. حکیم الامت انا لله و انا الیه راجعون، زر زر لاټین یې ځکه چې وکړل هغه دوات د قلم مشواڼی ورته تاسو وایئ که نه، دواتو د شیشې دواتو دا نری شوي وو، هغلته ټکره چې ولګېده جو هلته پروت و. حکیم الامت رحمت الله علیه متعلقین چې دننه هغو په خانقاه کې هغه وخت خپل ذکر کوو، څه چلې کوو، ذکر یې کوو، ښه وده نه و، ذکر یې کوو. ملجان صاحب ذکر یې کوو، ذکر بالجهر، ښه په شوق یې کوو، په ځان یې بوج کړی نه و، والهانه عاشقانه یې کوو، چې بیا په ځان بوج کې چې داسې ټوغر سړی به زمانې ناجوړه دی چېرته. بهرحال ذکر یې کوو. نو حکیم الامت رحمت الله علیه آواز وکړو، وی بار راشئ. یو راغی، وی دا چل دی چې داسې زما خپې سره دا مشواڼی وه، دا دوات ولګېد، مات شو.
دلته دا دوا چا ایښې دي دا چا ایښې و که تا نه ایښي یو ته یې ووایي نو تا که څوک لیدلي په دې خلو کې نو هغه کس ما ته وښیه هغه وایي چې زاړو خبر نه یم ما ته خو پته نشته نه ما څوک لیدل دی نه ما ایښې ده جو بل ته وي ته راشي بیا ځان له رپېږي هغه ونه خو د انتظامي مور غلبه وه کینې ویلي وي زه خیر دی جارو به وایي ګورو به هېڅ خبره نشته جانے دو اوکې بعض باندې یو یعنې د دغې طبیعت غلبوي بعض باندې ولي خپل خپل طبیعتونه دي که جو بل ته وي داسې دا وګوره تا ولي دا دوات مات شوی دی تا خوند دی ښه که نه وي نه جي وي تا څوک لیدلی خوند دی خلو کې وي نه جي زه نه یم خبر جو داسې چې څومره کسانو یو دوه درې څلور ټول نه تپوس اخر کې خواجه عزیز الحسن مجذوب ولاړ دی وي عزیز الحسن دا دوات تا ایښې دي که تا نه ایښې تا څوک لیدل دی چې دا یې ایښي هغه غلی دی غلی دم حکیم الموت رحمت الله علیه وی تا ته ویم عزیز الحسن تا ته ویم دا دوات تا ایښې دي که تا نه ایښي تا څوک لیدل دی چې دا یې ایښي هغه غلی خاموش دریم ځل ورته بیا وی تا ته ویم تا ته دا دوات تا ایښې دي که تا څوک لیدل دی په ایښولو کې چې چا بل ایښي تا لیدلي که چا ایښي تا لیدلي ما ته ووایه هغه غلی خبره نه کوي حکیم علامت زه تا ته دا خبرې ولې نه کوې وي خبرو باندې پابندي ده په خبرو پابندي ده جي خبرې نه کوم وي تاسو وی چې خبرې به نه کوې وی فرمایل اجازت دې خبرې کوه اجازت دې کوه چې دا دوات تا ایښې دي که تا نه ایښي بل څوک تا ایښولو کې لیدل دی اوس خبرې کوه هغه وي ځکه خو مې ایښې دي چې کله ورته خبرې کوه تاسو کتل دي یا تا ایښې دي وي ځکه خو مې ایښې دي څه مطلب یو چې جي تا خبرې بند کړې نو ما دا یو طرز جوړ کړ چې دې خبرې ما سره بیا شروع کړي لکه معلومات وخندل ځان سره نیزې کوي زه ټیک ته وي کوه خبرې دا دې پورې چې بې تکلفي شي که نو بیا دا خبرې یې به کوي موږ باندې ناشنا ځکه لګي موږ یې دا څنګه موږ ته خو خرش پرش دی څوک خرش پرش دی هېڅ څوک نه دی هسې ویم لیکن کمی زمونږ طرف نه یې که نو زمونږ یو پیر صاحب دی ډېر لرې غریب ته مې پته نه د هغه په مزاج کې دا خبرې شته ولې چونکې کمی زمونږ طرف نه نو حجاب زمونږ طرف نه ججک زمونږ طرف نه هغه طرف نه ني او چې کله بې تکلف تعلق شي داسې حال بیا که نه او چې داسې معاملات شي نو د هغو به بیا مشکلات راشي بیا به ني بیا ني نو دا خبره مې څه پورې کوله چې خبره کم ځای نه لاړه کم ځای ته ورسېده او ټیم هم پوره شه بلکې له باسه شه چې شیخ سره قلبا تعلق کافي نه دی قلبي تعلق د عقیدت او د محبت تعلق تعلیماتو باندې د عمل تعلق بیا مزه کوي دا خبره بیا به اصلاح کېږي بیا هغه سره خپله هر خبره کول که هغه د هغه د دین خبره ده که د دنیا ده حکیم علامتو فرمایل د دنیا خبرې که نه کوئ اجازت شته ګنجایش شته لیکن وی فرمایل که هغه سره وکړه الله تعالی به هغې کې برکت واچي اساني به درته پیدا شي لیکن هلته موږ ته بیا مفادات مخې ته شي وایي چې موږ د اسلام متمدیان یو ګوره موږ دا شی پرېږدو بس خلاصه دا چې موږ یو په دې بار خلکو کې عام عوام الناسو کې فرق پکار دی هر څنګه چې دی زمونږ په یعنی معاملات او معاشرت په دې کې خاص فرق پکار دی که دا نه ګوره بیا موږ کمال ته نشو رسېدی نه زمونږ اصلاح کې بلکې خلک به موږ نه متنفر کړي سره دی که دوسې خانقاه ته ځي دیاسې تبلیغ ته ځي نو زمونږ فوج موږ هغه تبلیغ بیان کوي تبلیغ کې څه فرق و په خانقاه کې څه فرق دی فرق په موږ کې دی فرق په موږ کې دی چې موږ خپل فرق ختم کړو که نه نو زموږ دا نسبت به هم محفوظه پاتې شي دې ته به هم خلک په ښه نظر باندې ګوري او خلک به راغیب کېږي نو که دا خلک نه راځي که دا زموږ د کرتوتونو په وجه نه راځي زموږ د اعمال او د افعالو په وجه نه راځي الله تعالی دې موږ ته ذوق سلیم نصیب کړي الله تعالی دې فهم سلیم چې دا موږ ته نصیب کړي دا اصل شی دی چې معلومات وګورئ اکثر خپل مواعظو کې اکثر دغه وایي الله دې موږ ته ذوق سلیم فهم سلیم نصیب کړي خیر ولې دا یو شی دی که نه فهم چاته سلیم ښه ادا شه ذوق یې ښه شه
نو بس بیا معاملې ټیک دي که نه، بیا به جنګونه پرزول او دا نظام دا اختلاف دا شیزونه وبیاني چې دا نی نو بیا به د یو بل د حقوقو خیال به موږ ساتو چې د حقوقو تعمیل وشو نو هر څه بیا معاشره بیا ټیک شله. او معاشره څوک دی؟ زه او تاسو دا معاشره ده. زه به خپل په طور خپل کوشش کوم د اصلاح، تاسو به خپل په طور کوئ. او که زموږ یو بل سره بیا تکلف تعلیق کوم، یو بل ته به خپل کمې کوتاهۍ ووایو چې تا کې دا کمې دی، تا کې دا کمې دی، دې سره به زموږ اصلاح کېږي. هغې ته خو موږ سم نیو، تعلق موږ ساتو، لیکن کم حده پورې بس ظاهري مخ رڼایي. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. که څه کمې شو نو زه یارېږم که ده ته هم کېدی شي دی خفه شي، تاسو به یاره که ده ته هم دی به خفه شي، وخت سره زموږ هر څه روان شله. نو معلوم وشو چې دا حقیقي تعلق نشه، حقیقي تعلق نشه، بناوټي تعلق شه. بې تکلف تعلق دې ته نه وي. بې تکلف تعلق کې بیا ټولې خبرې راځي، بیا د پردې خبرې پکې هم راځي، پټې خبرې پکې هم راځي، او بیا د هغې حلونه راوځي. سهولت شي انسان ته په زندګۍ کې. او داسې ملګري ځان له کتل پکار دی. شیخ ټولو کې غټ ملګری دی. بیا بېته به نور چې کوم متعلقین دي، پیربایان دي، هغه دي، هغو سره سړی خپل دا خبرې اترې ناسته ولاړه یو بل سره کوي، نو دا به بیا فایده کوي. دا حدیث خو موږ له راغلی دی که نه، چې هغه کسان دوه کسان چې هغو د الله د رضا دپاره یو بل سره مینه او محبت وي، نو هغه به د عرش د سوري لاندې، یعنی مینه محبت د الله د ذات دپاره. رجلان تحابا فی الله اجتماعا علیه وتفرقا علیه، چې هغو د الله د ذات دپاره د هغه په مینه او محبت په بنیاد باندې یو بل سره یو ځای کېږي. وتفرقا علیه، او بیا چې کله هغو یو بل نه جدا شي نو دقه مینې او محبت په جذبې باندې جدا شي. څه مطلب جدایي؟ جدایي دا نه ده چې د خانقاه نه ووتو جدا شلو، دا مطلب نه. چې ټوله زندګي د هغو سنت مطابق تېره شي، یو بل سره څه جنګ جګړه فساد حسد بغض کینه خودرایی، یو بل ته کډې کنستل، یو بل ته یعنی بدغضبه کېدل، چې دا خبرې پکې نه. دا مطلب دی دی دا نه چې دلته موږ یو ځای شلو ابار جدا شلو. دا جدایي مطلب نه دی. چې ټول عمر تعلق صحیح پاتې شي، د سنت مطابق پاتې شي، د شریعت مطابق پاتې شي، یو بل نه شیر او شکر شي، او بیا مرګ د دوی په منځ کې تفریق واچوي. وتفرق علیه، چې مرګ د دوی په منځ کې تفریق واچو، هغې نه سابقه ژوند ټول د سنت مطابق او بغیر د کینې، بغیر د بغض، بغیر د حسد نه، صرف د الله د رضا دپاره تعلق قایم و. نو دا خلک به الله تعالی قیامت پر ورځ راوځي کوي. نو کېدای شي موږ دې نه وځو، ځکه موږ دلته یو یو او چې بهر وځو بیا ځان ځانلی، نو ګویا هغه حقیقي تعلق موږ ته حاصل نه شي. حقیقی تعلق بسړی حاصلی. دا څوک فرمایي؟ دا غالبا ابن عربی رحمت الله علیه فرمایل دي، یا دا چې دا تفسیر کبیر کې فخر الدین رازی رحمت الله علیه فرمایل دي، چې عام خلک وایي چې بس چې تعلق وشو بیا یو بل ته کنځل هم کوي، ویناګانې هم کوي، پرزول هم کوي، هر څه کوي. ویې فرمایل دا مراد نه دی. غونه هغه مراد دی چې خپل ژوند د سنت مطابق تیری او ډېر ښایسته ژوند تیری، مهذبه ژوند تیری، اخلاقو کې دننه ژوند تیری. د دوی په منځ کې تفریق بس شي چې یو مرګ، بس مرګ چې د دوی په منځ کې تفریق واچو نو انشاءالله قیامت پر ورځ به الله تعالی را یو ځای کې هلته به یې نه جدا کوي. الله تعالی دې داسې مینه او محبت دا تعلق زموږ نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. ذکر وکړئ الله 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 Allah 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 Allah
अल्लाह 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 जल्ल जलालुहु लज़्ज़त दरूद शरीफ अजीज भी हाँ अजीज पिंजल इस्तिग़फ़ार अदरे सूरह इखलास अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लम तस्लीमा। या अल्लाह रमज़ान नाश्ता कबूल बारगाह कबूल की सच्चे जवाब दे आला जमन दे अमल तौफीक राखी अफल हो हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह का मेरे इत्तिबा ज़ाहिरन बातिनन नसीब की अफल ताल्लुक़ खास मारिफत और मोहब्बत या अल्लाह ज़मीन दे तो नसीब की
नफ्स हमारा और शैतान मरदूद मकायद और अल्लाह ज़मून टोल हिफाजत हो गया। हर किस्म आदा या अल्लाह अशरार मुफसिदीन हासिदीन या अल्लाह मानिन या अल्लाह ज़मून टोल हिफाजत हो गया। अल्लाह अखबर पर हिफाजत और हिसार के अल्लाह मुंगा टोल आखले ददे साहब अल्लाह ज़मून शेख अली मुकाम दौर से दरजात आली नसीब की खबर मनी अल्लाह दे अमारात वारान हो रहे ज़मन औलिया के आगा मुकाम मर के कुछ साशान सब लायक थे अखमल हो हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाह दायमी रफ़ाक़त और सोबत नसीब की वो फिज़ात ने अल्लाह मंगा टोल बहारमंद की वो फिज़ात अल्लाह दुनिया गुड़ गुड़ तो रसाए मंग टोल या अल्लाह के ज़रिए पतोर मन इस्तेमाल की अल्लाह सुबह जिल तो मौजूद दिया गायबीन दिया अल्लाह चाह पजर की अल्लाह सब समझाए सरी आजत अल्लाह गैब ख़ज़ाइन ना पूरा किया अल्लाह कम चे अल्लाह परेशान हाल दिया वो परेशानी ख़त्म किया अल्लाह कम चे मकरूज़ दिया अल्लाह दे कर दिया गया सूरतून पैदा किए कम चे अल्लाह बे औलाद दिया वो नेक नारीना सालिह औलाद वर किए क्या औलाद ना फरमाना दिया अल्लाह का फरमा बरदार रखे कम चे रिश्तों पर तलब की दिया अल्लाह सुन्नत मुताबिक खरीसे टूर तो वर किए या अल्लाह कम चे बेरोज़गार जिसके हलाल दरवाजे टूर मने खुलाओ के जिसके हलाल जमंग वसी के वसत और फराखी नसीब के फ़ख्र और तंग दस्ते अल्लाह मंगा टोल महफूज और साथे सोमरे अल्लाह जमंग अजीज़ अकारीब रिश्तेदारान पीर बायान दोस्तान अहबाब या अल्लाह बीमारान दी अल्लाह पदे महफिल की दी कोरोना की दी अस्पतालों की दी हर से की थी अल्लाह खुसूसन दा अजीमुल्लाह मामा तपले वाला दा बीमार दी दिन रवान और सोमरे बीमारान ची दी या अल्लाह चारों मन मंग वागसल यवाना गसल अल्लाह टोलो तसेहत कामिला आजिला दायमा मुस्तमिर और की दी बीमारे दा रहमत अल्लाह सेहत पर रहमत की बदल की ज़रूरत दरे अल्लाह टोलो तकामिल इत्मीनान क़ल्ब और सुकून नसीब की सोमर अल्लाह ज़मन अज़ीज़ अक़ारिब रिश्तेदारान दुनिया नथली टोलो बखे दा जानजेब से वो चार बाग वाला दे वालिद से वफ़ात सी दे गोले दो गए दा गुलाला खराड़े वाला गोले पारा और दा अज़ीज़ मिस्त्री वफ़ात सी ददरे वाला खुसूसन अमूमन सुमर मुसलमानान चे अल्लाह दुनिया नथली टोलो बखे रातम के मनाज़िर व तासान के तुम रचे बरदखी खुशहाल बंदा मिल नताइफ़ दी अल्लाह बताओ है नसीब की कबर या अल्लाह दे जन्नत बागीचों न बागीचा होगा दे अल्लाह ताहत देखना निगाह होता है अल्लाह कबूर वसी की अल्लाह सब किस्म कमी कोताही लग़ज़श भी अल्लाह आफ़ दरगुज़र मामला सरो की या अल्लाह सबना चलवा यकीन दी पसमानदगान दी टोल तो सब्र जमील और सब्र ताम नसीब के मंग तुम या अल्लाह दे सख्त सफ़र तैयारी तौफीक रखे या अल्लाह दा द्वारा खानकागान नफ़ रसूल पर सरसब्ज़ और शादाब वसाते सुमर बूटी जी देखे लगे दिल दी अल्लाह टोल ना बारा वो ने छोड़ के हज़रत कामिल फिर अल्लाह टोल तो मुंतकिल के इसो के अल्लाह महरूम हो गए या अल्लाह तर सोचे मंग जो अंदी बदीन मतीन मने मंग कायम और दायम वसाते और कले दुनिया नतलो वखराचिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ता पाक कलिमतों को जुबान जारी और सारी और साथी सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।